أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرہ آیت نمبر 116 رکوع نمبر 13. وقالوا اوایغوی اتخذ الله ولدا جوړ کړی دی الله ولدن زوی سبحانه پاک دی اغا د دینا بل له بلکې اغلرا ما هغه سری فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او پزماکه کې دی کل له ټول اغلرا قانتون فرمان بردار دی بدیع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض او د زمکه واذا قضى او هر کله چې اراده وکي امرا د سکار فانما يقول بشکا غوای له غیتا کن شاف يكون نشیاغا. وقال الذين اوایها خلق لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولخبرنا کوي الله مون سرا او تأتينا یا ولنرازي مونتا آیه سنخا كذلك هم دارنگي قال الذين ويلوها خلقوا من قبلهم كم چې دون وړاندې دي مثل قولهم پشان د خبرې د دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی دي زړونه د دوی قد بینا په تحقیق سره بیان کړی دی مونږه الآیات نخیل قوم د داسې قوم د پاره یوقنون چې یقین لري ان ارسلناک بشک مونږ را لګلې تا بالحق په حق دین سره بشیرا زیر ورکون کې ونذیرا او يرون کې ولا تسالوا او تپوس بنکیږي ستانه عن اصحاب الجحیم د دوزخیانو په حق لا. دا مشهور درې قسمه ډلې چې یو ډله يهوديان بل ډله عیسایان او درې ډله هغه مشرکین. د يهوديانو دا عقیده وا وقالت اليهود عزير ابن الله. يهوديانو وی چې عزير عليه السلام چې دا د الله زوی دی او نصارى عیسایان چې کوم دین هغه به وقالت النصارى مسيح ابن الله. عیسی علیہ السلام چې دین دا د الله زوی دی او مشرکین چې کوم دي وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا. مشرکین چې دینو کم ملائکه او کم فرشتي چې دینو دای د الله رب ذوالجلال لوریان غنل چې دا د الله لوریان دي. گویا دا دریوانه ډلې دوی چې دینو الله له چې دینو اولاد ثابتولو. خو فرق داو چې يهوديانو عزير عليه السلام چې عزير عليه السلام چې دینو دا د الله زوی دی عیسایانو چې وی چې عیسی عليه السلام چې دا د الله زوی دی او مشرکین چې دینو هغه ملائکه او فرشتي چې دینو دا د الله لوریانی ګرځول. ول د دوی دا غلطه عقیده دا زکه باطل ده چې ګوره د چا چې اولادي لاغه د دوه وجنو کې دي شي هغه اولاد چې دینو دا د هغه هم جنس لکه اوس انسان دی د انسان دا یو جنس چې په دې انسان کې خزه هم شامل ده او سړی هم شامل ده دا دواړه یو جنس دي. خو لیکن انسان کې چې بیا مثلا سړی او بل یو جنس چې هغه زناور دا غیر جنس شو نو وس اولاد چې کیږي نو هغه دلته چې دوی چون ک الله له اولاد ثابتې نو ک بالفرض یا خو د الله نعوذ بالله اولاد به د غیر جنسنا
نو دا خو چې دین دا خو په انسانانو کې هم معیوب دي. لکه مثلا د انسان د جنس نه د سړی چې دی دا غسر چې دین په مقابله کې یو زناور شو دا غینه اولاد راشي، نو دا خو نشي کې، دا خو معیوب دي. او دا د خپل جنس نه چې دی نو دا هم باطل دی. ولی کبل فرض د خپل چې دی د الله اولاد، نو د الله چې دی جنس نشته دی، لیس کمثله شیء. نو د الله چې دی نو هغه جنس نشته دی، نو د دې وجه نه چې دی نو الله سره د اولاد نه سره هغه پاک دی. او دویمه وجه دا ده چې د اولاد چې وی کنه نو دا د لکه د انسانانو چې دی نو اولادي، نو دا غي خو ډیر وجوهات کې دي شو، لیکن یو اهم وجه به کې دا ده چې انسان چې دا محتاج وي. نو الله رب ذوالجلال چې دی د انسان له چې د اولاد ورکو چې سن صحته پوری ده هغه محتاجي څه کیا کم کی. لکه سړی چې کله اول په ځوانۍ کې نو ماشوم الله ول چې دی نو ماشومان ورکی، نو دا پلار بیا بوډا کیږي او اولاد چې دی نو دا راچوتیږي. نو بیا داسې یو وخت راشي چې دا پلار چې دی بیا د بچو ته سوي هغه محتاج وي. نو دا بچي او دا اولاد چې دی نو دا د خپل مور او پلار لپاره بیا معاون او مددگار ګرځي. دا غوړه لپاره چې دی نو په اخر عمر کې چې دی نو دا غو د هر قسمه چې دا خیال ساتي. نو کبل فرض الله د پاره چې اولاد ثابت کولو، نعوذ بالله الله بس شي هغه محتاج، او الله چې دی هغه چاته محتاج نه دی. انسان چې دی الله ته محتاج الله چاته نه، بل انسان چې دی په دې پرې منځ کې یو رشتہ ده د سشي د پلار او د زوی یا د مور او د زوی. خو لیکن د الله د انسانانو په منځ کې چې کوم رشتہ ده نو هغه د پلار او د زوی نه ده، بلکې هغه د مالک او د مملوک ده. الله مالک دی او موږ ټول چې دین راغه سي هغه داغه مملوک یو. موږ دا هغه چې دی او قسم لا داغه په ملکیت کې او داغه غلامان او هغه په موږ باندې چې دی ملکیت چې داغه حاصل دی. نو د دې وجه نه چې دی نو دا ټول د دوی کوم عقیده ده چې يهوديان وایي چې دا عزير عليه السلام د الله زوی دی، عیسایان وایي چې عیسی عليه السلام د الله زوی دی، او مشرکین چې دی نو ملائک چې دی نو هغه لپاره نو دا دغه سو وجونه چې دی چې دا اولاد و یا دا غیر د جنس نه وي یا د غیر جنس نه. نو کله غیر جنس نه نو دا خو اسهم معیوب او الله تعالی چې د عیوب نه پاک دی، او کله جنس نه وي نو دا الله جنس نشته دی. دا الله په ذات او صفات کې چې دا سره هیڅ چې هغه شریک نشته دی. نو په دې کې الله رب ذوالجلال د دوی دغه غلط عقیده چې هغه رد کړي. وقالو او وایغي اتخذ الله جوړ کړی دی الله ولدن زوی، سبحانه پاک دی الله د دې الله پاک دی. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې هغه لرا ما هغه سدي فی السماوات چې پاسمانونو کې دی والارض او بزمک کې. د انسانانو خپل منځ کې د پلار او د زوی رشتہ وي، ولیکن د الله د انسانانو سره چې رشتہ نو هغه سره هغه د مالک او د مملوک الله لپاره خو چې زمکه د اسمانونو دي دا خو د الله مملوک دي، پر زمکه کې چې د انسانان چې دي دا هم شامل دي. نو دا ټول چې دا خو د الله مملوک دي، دا الله لپاره اولاد نشي کېږي. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې هغه لرا ما هغه سدي فی السماوات چې سچ پاسمانونو کې دی ول او په زمکه کې کل له قانتون، ټول هغه لرا پرمنبردار دي. نو ګور اولاد چې دی لکه دا خو ټیک د خپل پلار چې دی نو دا خو یعنی تابعدار فرمانبرداري، خو لیکن دا ضروری نه چې هر وخت دا بچي فرمانبرداري، ضروری نه چې رب دا بچي د هر خبره چې دی نو دا د پلار ومني. ډېر به تاسو نه چې بچي چې د پلار د خبرې سره چې دی نو هغه څه کوي، هغه اختلاف کوي، هغه نه مني. ولې چې حالات داسې راشي چې هغه پلار چې کوم خبره کوي هغه وخت مناسبت سره چې هغه مناسب نه نو بچي وای چې نه خبره نه منم. هغه ټیم کې د بچي خبره چې هغه صحیح وي هغه ونه مني. نو کبل فرض اولاد دا الله د پاره چې ثابتيږي نو نعوذ بالله بیا با هغه اولاد به چې دي نو بیا به دا الله خبره بیا نه مني، دا خو بیا نافرمانی شو. حالانکه الله فرمایي چې کل له قانتون، هر څه چې دا غره الله تسلی فرمانبردار دی، الله تابعدار دی. بدیع السماوات والارض، پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض او د زمکې دی. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون،
او هر کله چې اراده وکړي د سکار فانما یقولو بشک وای غاله اغیتا اغه کار ته وای کون شا فیکون واغشی الله داسې ذات دی الله د اولاد درغه چاته محتاج نه دی اولاد سر پر هغه چیرې دا انسان محتاجی چې هغه ختمه کی الله خو دې ځاله هغه چې یو کار اراده وکړي بس هغه چې کونه شان هغه بس شي هغه شي الله د لفظ کون د دې هم چې هغه یعنی ضرورت نه وو خو لیکن چونکی پدې کې مفسرین فرمایي چې پدې کې یو یعنی دنیایي چې سړی یو کار کوي دا غیر پر خپل یو ترتیبي نو هغه ترتیب لپاره چې الله رب کړه الله چې دی الله لپاره د دې هم ضرورت نه دی چې الله اراده وفرمایي بغیر د کون چې هغه پیدا کوي خو لیکن دا یو طریقه ورکو چې تاسو کله یو کار کوئ دا غیر باقاعده یو ترتیب پکار دی هغه ترتیب سره چې تاسو بیا خپل کارونه وقال الذين ويا خلق لا يعلمون چې نه پوهیږي علم نه لري نه مشرکین لولا يكلمنا الله ولخبرنا كي الله مون سرا او تاتینا یا ولین راز مون ته آیت سنخه یعنی مون سره الله په خپل ولینه وای چې دا الله دا چې الله نبی دی او دا قران چې دا الله کتاب دی الله یا چې سنخه ولنه كذلك قال الذين من قبلهم وهم دارنګي ویلوها خلقو من قبلهم كم چې دوی نوړاندې دي مثل قولهم پشان د خبرې د دوی دا اعتراض چې دا یوازې وسنې نه دي دا د وخت کې چې دا جاری دي تشابهت قلوبهم یو شانتی دي زړونه د دوی د دوی زړونه چون کې یو شانتی دي بس هغه چې کوم خبرې کړو هغه خبره دوی هم چې هغه کوي ها باقی دوی چې کوم خبره کوي چې الله زموږ سره خبرې ولنه کوي یا الله مو ته نه خول نازلې الله فرمایي قد بينا الآيات لقوم يوقنون فتاخیر سره مونږ بیان کړل الآيات نخيل قوم دداس قوم د پاره یوقنون چې یقین لري کم قوم چې یقین لري دا غوړو پر خود به شمار پیغمبر علی السلام باندې مفسرین فرمایي چې په زرونو کې چې دین معجزې چې دا نازل شوي د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دغه شانت چې دینو د کجوري د پیغمبر علی السلام په چې جړل د پیغمبر علی السلام د ګوت نه چې هغه وب چې هغه جاری کېدل ډېر داسې معجزه خو لیکن دا د هغه د چاره پاره چې کم خلک یقین لري واسي دوی چې ځان نه چې جاهلان جوړ کړی دي او دوی چې دوی یقین نه کوي نو دا غوړو پاره یو نه کپلکونهم معجزې راشي دوی بیا یقین نه کوي ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا خبر بیا هم پیغمبر علی السلام هغه نبی وو هغه ته وچینو ډیر زیات یعنی خفغان بر رسیدو چې ګور زماره قوم د دومره واضحه معجزو د وجه باوجود چې دوی ایمان نه راوړل لکه خفغان ورو الله رب ذوالجلال ول تسلی ورکي ان ارسلناک بالحق بشک مونږ را لګلې تا بالحق رختینی دین سره بشیرا زیر ورکونکې ونذیرا او يرونکې ولا تسأل عن اصحاب الجحيم او پختنه باندې کېږي ان اصحاب الجحيم د دوزخیانو په حق لا یا ته مخفقې بس دوی ایمان نه راوړي نه دی راوړي ستانه بچی تا خپل پیغام چې هغه ورسولو باقي دوی منی او کنه منی ستانه به دوی